کتل چې اویا کسان شهیدان شوي دي. اویا په دې اویاو کسانو کې دا وحشي د لاسه حضرت حمزه وجلی شوی دی، شهید شوی دی. او دا وحشي ویل د یو کمر شاته پټ شوی او د سره یو خنجر او خصوصي وایي دا په دغې حضرت حمزه پسې راوړی ځکه چې دغه ته ویلی شوي چې زه به ازادېږم. نو دې وحشي ویل دغه خنجر د ځان څخه نیولی دی او د کاڼي لاندې پټ شوی دی. کله چې حضرت حمزه د دغې 3 کسانو د قتل نه راستون شو او بیا 22 کسان مردار شول په دغه ټیم کې، یعنی 30 کسان یا 22 کسان چې کله مردار شو نو حضرت حمزه واپس روان دی، ستړی شوی دی، ظاهره ده. او دا جایز دی چې الا متحرفا لقتال او متحیزا لا فئه، دا خو جایز وه. د په دغه ځای کې شاته روان دی او د ورته د دغه ځای نه د خپل غشی پټ کو او خنجر او د حضرت حمزه د نوم په دې غوټۍ باندې وویشتو، شاته ته دا خنجر وتلی دی. حضرت حمزه په دغه ځای باندې راپرېوت. حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله ویل راپرېوتو نو دا هند د حضرت ابو سفیان سے بیبي هند چې خپل نوم هند هم دی خو موږ کتابونو کې په هنده باندې مشهور دی ځکه د مؤنثاتو سره اکثر دا تا او ها لګي نو په دې وجه باندې دا هند نوم نه دی، هند نوم دی، مشهور په هنده باندې ده. نو دا راغلی و حضرت حمزه د ډېر زیات خفه کړی و. دا و چې مسلې کړی و. مسله د اویا کسان شهیدان شوي دي، د اکثرو مسله شوی و، د اکثرو پوزې شونډې غوږونه دی ولا دی شو کولی و، غاښونه یې ولا مات کړي و، په کمرو باندې والي و. نو حضرت حمزه چې کله نبي علیه السلام ولیدو نو ټینګ نه شو او خپل تره ته چې وکتل نو ظاهره خبره و په دې حالت باندې سړی خپل تره وویني څومره زیات به پریشانوي. او ترې دی او د تره مثال خو د پلار دی، العم سن الاب. نبي علیه السلام په ژړا شو او ویې ژړل ورته او ډېر زیات جذباتي شو نبي علیه السلام. داسې جذباتو کې ویل راغی چې داسې جذبات کله نبي علیه السلام نو ښکاره کړي. یو خدا ویل چې لکن حمزه لا بواکې له ارمان، چې حمزه خواته څوک یو چا پسې جړلي خو وی، یعنې د حمزه خو د جړام څوک نشته دی، لا بواکې له. او نبي علیه السلام چغې والې ځکه چې د حضرت حمزه بیبي یو خویندې په کور کې دی یو چا ونه جړل. دلته ګورې دا خبره ذهن کې یاد ساته چې ګورې جړا څه ممنوع کار نه دی، په مړي پسې جړل دا عبادت دی. البته بې صبري به سړی نه کوي. نبي علیه السلام خپله باندې جړلې دي، په حضرت حمزه پسې جړلې دي، په خپل بچي پسې جړلې دي. هغه کله چې یو صحابي اعتراض وکړو ځان په یول لپاره سعد صاحب چې د الله رسول ته خو جاړې، ویل ما د جړا نه څوک نه دي منع کړي، ما د بې صبرۍ نه خلک منع کړي دي. او په دې دوران کې نبی علیہ السلام چې خپل تره ولیدو نو ویل د زنانو طرف ته د حضرت حمزه زوی او د حضرت صفیه زوی زبیر ابن عوام چې دی سنډو دی دا یې ودرولې او د زنانو طرف ته چې ګورې زنانه نه چېرته رانه شي، په دې حالتونو کې خپل خاوندان ورونه ونیني چېرته. نبي علیہ السلام دا شوق چې دا زه پټ ښخ کړم. نو زبیر ابن عوام رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سانډو دی، د حضرت اسما خاوند دی، ویل دا مدینې طرف ته زنانو ته ولاړ دی. او په دې ټیم کې مدینه کې دا خبر راغلی دی چې بس خلک نبی علیہ السلام شهید شوی دی او ملګري شهیدان شوي دي. نو حضرت صفیه د نبی علیہ السلام ترور دو، د حضرت حمزه رضی الله عنه خور دا ویدار روانه وه. زبیر زوی دی خو د خو ځان پټ کړی دی، تربوزه کې والی دی. نو ویدار روانه دی، بیبي ګورې مخکې مرز د نبی علیہ السلام اجازت نه ورکوي. وی دې ورته ویل چې لار پرېږده اخوا شه، وی دا نه خوا کېدو، وی په سینه کې ولې سوک ورکړو چې اخوا شه. ډېر بهادرې ښځې وې، وایي هغې د لار نه خوا کوسي ته رالله، خو یو بل یې نه دی پېژندلی چې دا زما زوی دی، لکه ښځه په پرده کې ده او سړی په پرده کې دی. وی راله نبي علیہ السلام چې کله ترور ته وکتل خفه شول چې دا به خپل ورور ته څنګه ګوري، داسې حوصله وله الله ورکړله. ویل چې راله وایي خپل رول یې مبارکي ورکړله چې الله دې شهادت مبارک کا. او ډېر په حوصله باندې هغه خپل ورور ته وکتل او د هغې نه پس نبي علیه صلات وسلام صحابو ته ویل چې اوس قبرونه وکنئ. او دا خو ډېر ګران کار و. اویا کسان شهیدان شوي دي، اویا کسان. او په دې اویاو کسانو کې خو تقریبا دا 900 کسان دي، 900. په 900 کې اویا کسان شهیدان شو او په هر یو کس باندې زخمونه دي. رسول الله په خپل زخمی دی. نو اویا کسانو له قبر کنستل دا څومره ګران کار دی. په دې کلو کې ستاسو خیال یې که نه چېرته په ورځ کې 2 مړي وشي نو خلکو سره بیا فکر دا 2 قبرونه به څنګه سړی کیني. نو دا اویا کسانو له قبرونه کنستل. بیا دا و چې هلته کې خطرم ده، بله دا چې ټول زخمیان دي. دا ټول امتحان، احد ټول امتحان و. د احد جنگ ټول امتحان دی او دا د مسلمانانو په سر باندې سره ورځ وه